لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله. سورة آل عمران شروع. مخکیات کی اللہ رب العزت در اختلاط د وحدانیت د صفاتو باندې یو دلیل بیان کړ چې تولج الليل فی النهار وتولج النهار فی الليل وتخرج الحي من الميت. الله رب العزت شپه نه باسي په ورځ کې او ورځ نه باسي په شپې کې او همدارنګه د مړي نه ژوندي پیدا کوي. دا ټول صفات والا خالق او د دغو ټولو صفات والا مالک او د دې صفاتو پیدا کوونکی د صرف الله رب العزت دی. او د نن آیت کې ذکر کوي دا خبره د آیتونو له مخکې نه روانه دی. دا آیت مخکې فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله او همدارنګې إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء. کسه چې مخکې آیت کې دا ذکر کړی و چې یاره دا دین کې اختلاف او کوئی خلق کولی شي. بیا ورپسې ذکر کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فقل اسلمت وجهي لله. ای پیغمبره دا خلکو ته ویه چې ما خپل ځان د الله تعالی دپاره تابع کړی دی او هغه خلک چې څوک د ما تابعدار وي نو هغه هم د الله تعالی تابعدار وي. او بل دا چې دا کوم خلک دي اهل کتاب دي چې هغو ته کتاب ورکړی شوی دی او بعضې ورکې امیان دي، ټول علما نه دي. نو دا ورته هم یې چې تاسو هم د الله تعالی کتاب دعوا کېدو او کومه په ټولو کې څه اتفاقی مسئلہ ذکر کی یا آد اللہ تعالیٰ نے کی دو یقین او مخلوق نہ کی دو یقین دی ام دا اومانو نہ کچو کی دا سا اومانی بس دا سڑے پہ ہدایت بندی رہا او کرنا مانی دا سڑے کفر دی. او بیا میچ کی خوبی یا صفت دا اہل کتاب یهود ذکر کا چوا انبیاء او امدرنگی نکال خلق دے با قتل کولو. او بیا میچ کی مو یو آیات شاین ظلم ذکر کراو چا علم ترائی الذین اوتو نصیبا من الکتاب. وی کسه دا خلکو ته الله تعالی څخه عیسی د کتاب ورکړی مخکې چې هغه پوره علماء ذکر کړي وو او اوس یې دا لفظ ذکر کړو چې هغه چې اختلاف کوي دین ګډوډوي په خلکو او دې کې دایلو چې یاره نصیبا څه عیسی د کتاب پوره کې عیسی ته نه دی میلاو. نو وی دا چې خلک د الله تعالی کتاب نه مخ اړوي لکه یا مسله د رجم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله د آیات شان نزول په دې طریقې یا مطلب د آیات په کوم ممکن اصل د واقعیت څه داسې وه چې هغو خپل تورات کې مسله لیدله خو کوم علماو دغه کومو چا څه جرم کړی و د زنا والا دا د شریف خاندان یعنې اوچت خاندان له دوی ورباندې حکم نشو جاري کولی. نو دوی ویل چې دا مونږ کتاب کې نشته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې راوړل. نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یاره تاسو سره کتاب کې دا خبره نشته دی. یا رسول الله نشته دی. نو د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دغه د دې کتابو سره و دی بیا ایمان راوړه په نبي صلی الله علیه وسلم باندې. نو دغه آیات چې کله چې راوړل دي چې لاس یې ور باندې نو دې دغه لاس دې داسې کول او لاس یې غره کړه رجم آیات د تورات کې د لاندې بیا پړ کېدل. نو دا خلک وهم معرضون د اعراض کوونکي دي. او بیا دې ولا بل آیات کې پسې صفات ذکر کوي دا خلک د چیز ایام معدودات مو ته یڅ شمار ورځې په غذا ملایږي باقي نه ملایږي چې موږ کوم د سخی عبادت کړو موسی علیه السلام کو ویتو ته لاړل بس هغه یې څورې د شرک کړه بس هغه مو ته سزا دی بیا نور نشته دی. خدا ټولو خبره باندې الله تعالی دا خبره راجمع کړه فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه. دا خلکو څه کوم دا خبره کې یو ورځ روانه ده چې هغه ورځ کې شک نشته دی مو دا خلک راجمع کوم دوی بیا څه وکړي ځکه چې دغه ورځ کې وتعز من تشاء وتذل من تشاء دا اختیارمند او اقدار الله تعالی دی. نو بیا د خلکو څه طریقه کوي نو دا ټولې خبرې کله ذکر کوي بیا باندې دلیل ذکر کوي کسه یې د الله تعالی وحدانیت سره څوک برابر بل نشته دی. ولی تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ممن تشاء بغیر حساب.
وګوره چې الله تعالی صفت د وحدانیت را څوک مني نو اخر کې ذکر کوي بغیر حساب ته بغیر حساب کتاب ملويږي مخکې کله څو مسایل ذکر کړي اختلافات او ګډوډ مسایل ذکر کړي دا خلک دا طریقې کوي خو دا ټول خبرو اصل مسله چې دا ټول یک یو ځای ته جمع کیږي چې هغه د الله تعالی نه کېدو یقین مخلوق نه کېدو یقین اندا قیمتي خبره ده ټول کتابو کې قران کریم کې مین مقصدی مسله چې ټول مسایل ذکر کیږي هم دی خبره په ذکر کیږي کله سړی دای چې راځه ارڅ منو خو سر د الله تعالی وحدانیت نه مانی دا سړی مشرک دي سړی هیڅ نه قبليږي او دینه آیت کې بیا بل مسله ذکر کوي هم دې سره تړلې مسله ده نو دا وګړه آیتونو را باندې پر ذکر کې ځنن آیات کې کومه خبره ذکر کوي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء مخکې ذکر کو کافر ته واخیرو چې کسه کافر کې علما شته او مشرکینو کې غدا د طریقې کوي خو مؤمنان د پکاري څنګه دا کوم کافر خلک دا و دوستي سره نه نسی دوستي ور سره نه کوي بیا علما کرام ذکر کړی دي سره دوستي د پر طریقې دي یو خدای کچې د کافرو خلکو سره مسلمان سره په دیو شرک د دیو عادتونو کې د دیو خویونو کې دا ور سره کېږي دا عین کفر دی مسلمان سره د پر جیز نه بلکې چې د مسلمان کوي نو دا بالکل سره مسلمان سره هم کافر دی او دویم دا ذکر کوي چې دوی سره بیا تعاون کول مطلب یو کار دیو کوي لکه مثال دیو را کریست مرسته یا اورسته او یا وغیرہ نور داسې کارونه چې هغه سره وساحتي نو بیا دا خبره دی پر دا خبره ده ګناه کبیره کې داخله مسلمانانو لپاره چې دوی له کوم کریسمس دی یا اورس دی یا مطلب لکه کوم ورځ چرګتی وغیرہ د کیږي او د دې خیراتونه کیږي او زیارتونه کې بیا ملي کیږي دغه تورتل دا د مسلمان سره پر بیا ګناه کبیره کې داخل دي او دریمه خبره ده چې دوی سره نور څه کې نه شریکيږي نور سره به نه د کفر کارونه کې ملګرتیا کوي نه د دوی کومه خوشالي ورځي یا د کومه سنت بدعت وغیرہ کوي نه په داو کې شاملېږي خو دیو سره دا خبرو کې دیو بیا عزت کوي او تعظیم کوي او بچی لاس ور سره ملوي نبی علماء کرام ذکر کوي دا شی منه دي دا شی بم نه کوي ولی دا کچوم د یو بدعتي سړی څنګه ځان مسلمانۍ او کوي بدعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دي سړی دي سره ملګرتیا وکړي دا چې وکړه کړه دین اعلان کړي دین غاون کې دیو سره ملګرتیا وکړه نو دا غدري خبر علماء ذکر کوي د ترک موالات کافر سره تعلق ساتل دي درو خبر کې دا بالکل بنه ساتي او دین لوی څه شی نو ذکر کوي یو دا چې کوم خاص تعلقات دي خاص معاملات دي مومنان له بل څه سره نه دي جیز لکه دینی رشتہ شو یا دینی خبره شو دینی تعلق شو دا شنه کوم رشتہ دا غیر کافر سره مسلمان سره دا ساتي کافر سره نه ساتي او دویم چې کوم جایز امور دي لکه مطلب خوشحالي شولا یا دنیا لین دین تجارت شو دا سره کول شي خدا به نه کې هر هغه کار به دنیوي تجارت کې نه کې چې هغه نه سبا نقصان مسلمان ته رسېږي لکه مثال وسله خرڅول شو کافرو باندې خرڅه کوي ناوی جمع کوي به سبا لپاره چې مسلمان سره معاملات خراب شي نو مسلمان ته غټ نقصان رسېږي دا نور کوم ډېر کارونه دا کارونه کوي ځان سره دا بالکل دا سره نه کوي بیا علما ذکر کوي لکه دې کې مو ذکر کوم چې لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء په دوستی سره به دغه درې خبره اول کوم ذکر کې چې دوی سره بالکل بدینه ځان بساتي ونه یو دیو له کوم کفر کارونه دي کې مرګرتیا نه کول او دویم دیو له کوم ارسونه کریسمس وغیرہ وغیرہ دا ورڅې دا منې دي ګناه کبیره کې داخل دي او دریم نمبر بیا دیو عزت او توقیر وغیرہ کول او بیا رمضان ذکر کې خبره وګديږي علامه روح المانی شو او هغه شو د مولا علی کری رحمه الله د مرکز شرح کومه دا ټول ذکر کوي کته هغه کار دي کافر سره وخت هغه کار د مسلمانانو په عرف کې یعنی رواج کې چې درڅ موږ غنو سي دغه د عزت کار دي کدا د کول دام بیا نه جایز دي او بالکل کافرانو سره کوم علما چې باز دسي سختي سره و ذکر کړي چې بالکل مسلمان سره تعلق ساتي کافر سیواله ساتي نو بیا ډېر اخلاق معنا کړی دي